السلام علیکم. یو ډیره مشهوره واقعه وه، ما ته به یاده وه، خو کله چې به ویډیو جوړېده ذهن نه به مې ووته. خو د پرنټ میډیا یو ډیر خوږ ملګری دی، محمد جان صاحب یې نوم دی. په مشرق اخبار کې هم ډیره موده کار کړی دی. هغوی راته یو واقعه را یاده کړه، نو ما یې چې تاسو سره یې شیر کړم. تاسو ته کو یادي زموږ د عمر خلک چې کم دی، د هغوی د ځوانۍ خبره ده. په 88 کې بېنظیر په ډیر ښه الیکشن وګټو، او چې کله حکومت جوړو نو دای نه مخکې مولانا فضل الرحمن صاحب یو فتوه جاری کړه چې د ښځې حکمرانی حرامه ده. هغه دومره پریشر یې پرې واچو، او بیا مولانا صاحب هم د حق بېنظیر سره اتحاد وکړو او وزارتونه یې واغسته، او د کشمیر کمیټې چیرمین هم جوړ شو. بیا د ښځې حرام او حلاله په هغې وخت کې نه وه چې کله دوی وزارتونه واغسته. په هغې وخت کې نصیر الله بابر صاحب چې ریټایرډ جرنیل و، هغه وزیر داخله و، ډېر د بېنظیر سره مضبوط ملګری و، د دې پېښور پیرپایه د علاقې و. نو هغوی به ورسره وزیر داخله و، او مولانا صاحب به روزانه هغه ته د دغې شیزونو نه علاوه نوې مطالبې کېښودې، ځکه چې د بېنظیر حکومت کمزوری و او نواز شریف د هغه خلاف سازشونه ډېر کول. نو بېنظیر ته به روزانه نصیر الله بابر صاحب وي چې بیبي مولانا صاحب نن دا غواړي، بیبي مولانا صاحب نن دا غواړي. یو ورځ بېنظیره ډېره تنګه شوه، او هغې ولې یو ډېر تاریخي جواب ورکړی، کوم چې په هغې وخت کې په ټولو اخبارونو کې پرنټ شوی و. زاړه دوستان، مشران، زما د عمر خلک چې دی، هغوی ته به دا واقعه یادوي. او کونی نو تاسو د 88 او د یو کال هغه اخبارونه وګورئ، نو تاسو ته به هم په ریکارډ راوځي. بېنظیر ورته وی جرنیل صاحب، وی د سټیټ بینک دا چابیانې مولانا صاحب له ورکړه، هسې خو د هغه مطالبې نه ختمیږي. ما وی چې تاسو ته د مولانا صاحب تاریخ ووایم، دا د هغه زاړه عادتونه دي. اول به فتوه جاري کړي، او بیا به حقه کار په خپله وکړي چې د کمې فتوې د دین په روشنۍ کې ورکړي. ځکه خلک د ډېرو شیزونو نه ځوانان متنفر شو، او اوس پوهه دي چې حقیقي دین وارثان څوک دي او د مفاداتو وارثان څوک دي. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. کومه خوښه شوه نو شیر یې کې، کمنټ پې وکړئ او لایک یې کې، او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. ډېره مهرباني.